نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 30 رکو نمبر 4 خلاصہ دی رکو پس تحقین اللفظی ترجمہ پدی رکو کی واقعہ د خلافت د حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بیانی د فرشتو د طرفنا د حکمت پختنه او د هغه جواب رب العالمین حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته علم ورک د ټولو ملائکو د پاره مسجود وګرځاو شیطان د حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام د عظمت منلو نه انکار وک رب العالمین هغه ملعون وګرځاو آدم علیہ الصلوۃ والسلام د جنت نظم کی تراغی رب العالمین نے معافی وغوښته د لغزش رب العالمین ورته معافی وکړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذ قالوا كلچویل ربک ربستان الملائکه ملائکتا پتور د مشورینا بلکې غوی ته خبر ورکولو د پاره د ملائکه په وجود او صفات هغه باندې چې کوم قران او سنت کې بیان شوی دی ایمان راوړل دا فرض دی انی یقینا ذو جاعل پیدا کون کم فی الارض پزمک کی خلیفتن خلیفہ نائب فیصلہ کون کے قالو اویل دوی ملائکو پتور د اعتراض نا بلکہ حکمت معلوم ولو اتجعلو آیا گرزویت تو فیها پدی کی من یفسدو حق سوک چی پساد بکوی فیها پدی ازمک کی پساد نہ مراد حقوق اللہ حقوق العباد نہ پورا کول ویسفک الدماء ویا وبا وینی پنا حق سرا حقوق العباد کی لوی جرم لوی گناہ دادا نو دوی ته څنګه پته ولګیدا یادا چې مخ کې خو پیریان پاتې کېده قیاس وکړو پاغي باندې یادا چې اجتهاد وکړو د لفظ د خلیفہ نه ونحنو منغا نسبح ثنا یستا بحمدک په حمد ستا سرا ونقدسو او بزرگای بیانو لکستاد پارا قال او فرمایل رب العالمین انی یقینا ز اعلم خفوهیگم ما پهغ سبان لا تعلمون چه تاسو نه پوهیگی وعلم آدم الاسماء او تعلیم ورکړو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته الاسماء كلها د نمونو ټولو سره د فائدو او د منافع د هغه ثم عرضهم بیا وړاندې کړه دغه سيزونو لرا علی الملائکه په ملائکه باندې بعض مفسرین فرمایي چې په دغه تعلیم کې د آدم علیہ الصلوۃ والسلام سره ملائکه هم وي فقال او فرمایل رب العالمین انبئونی خبر را کړئ ماته باسماء هؤلاء پنومونو د دغه چیزونو سره د فیدو او منافع ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتونی قالوا ویل دوی سبحانک پاکی دا تعالی را اے اللہ لا علم لنا نشتد علم منگلرا پوها منگلرا الا ما علمتنا مگر هغه سو چې تارا کړی دا منگتا انک انت العلیم الحکیم یقینا هم صرف تا پوهی او حکمت والی قال او فرمایل رب العالمین یا آدم اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام انبئهم خبر ورکړه دوی تا باسمائهم پنومونو د دغه شیزونو باندې سره د فیدو او منافع فلما فسهر کل انبئهم چې خبر ورکړه دوی تا باسمائهم پنومونو د دغه سيزونو سره د فیدو د منافع قال او فرمایل رب العالمین الم اقل لكم آیا نمی ویلی تاسو ته انی یقینا ز اعلم خفه گم غیب السماوات پپټو سيزونو د اسمانونو والارض او زمکا د زمکی واعلم او خفه گم ما په هغه سبانی تبدونا چې ښکار کوي تاسو وما او په هغه سبانی کنتم تکتمون چې تاسو پټوي و اذ قلنا کله چې ویل من للملائکه ملائکتا اسجدوا سجده وکي حکم ملائکتو ټول مخلوق شاملو لآدم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا فسجدوا سجده وکړه ټولو الا ابلیس مگر شیطان ونکړه دلته آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته سجده دا سجده تعظیمی و مخک امتونو کې جایز و او په دې امت کې دا سجده هم ناجایز ده خو سجده د عبادت دا کفر ده غیر الله ته او سجده د تعظیم دا گناهی کبیره ده دا الله نه علاوه چاتم سجده کول دا جایز نه ده ابلیس ما نه ده نا امیده د رحمت د الله نه او بل
نوم د شیطان دی او دا دواړه د صفتی نومونه دي. سوریانی جبه کې د نوم عزازیل دی، عبرانی جبه کې د نوم حارثو. ابا انکار وکړو. څلور ګناهونه د شیطان او د ابلیس بیانېږي. اول ګناه دا ده چې سجده پرېښوده، دویمه ګناه دا ده ابا انکار وکړو، او دریمه ګناه واستکبر تکبر وکړو، لوی وکړه، او څلورمه ګناه آدم علیه السلام توهین وکړو. خلقتنی من نار وخلقته من طین وکان من الکافرین، او دا په علم د الله کې من الکافرین د کافرانو نه. دویمه معنی دا شو وکانا او شو دا من الكافرين د کافرانونا. وقلنا اوئل من یا آدم اے آدم علیہ السلام اسکن وسیگ انتت وزوجک او ببستا الجنتا پا جنت کی بل انعام پی اللہ وکلا او خوراک کوئی منها دغ جنتنا رغدن بسیارا فراخا حیث شئتما چرتنا چی خوخویستاسو. اس قسم پابندی نشته خو ولا تقربا منجدے کے گئی دوارا هذه الشجرة دی ونیتا. مفسرین ونمون ذکر کردی چگا کم ونوا و اقوال لپکی خو بس یو ونوا دا ونونا. فتکونا ورن شیب تاسو من الظالمین دا کمی کون کنا. پس سورة الاعراف اتم سپارہ کی ورشی چه شیطان ورطا دا اللہ پا نمبانی قسمون وکڑا فیدی ورطا بیانی کری. او پس سورة طاہا کی رازی فنسی ولم نجد له عزما چه دا آدم علیہ السلام نه هیر وشو قصدن اغه دغه ونی ته نه دی نږدې شوی او په یره باندې خروجم نه ماتیږي. د اهل سنت والجماعت عقیده دادا چې انبیا ټول معصوم دي، ملائک هم معصوم دي، نه ملائک گناه کوي او نه انبیا گناه کوي. فازلهما الشیطان پس اخو یول دی دواړو لرا شیطان عنها دغنا. بیا شیطان وسوسه څنګه واچولا مفسرین ډیر اقوال ذکر کړي دي. فاخرجهما پس ویستلا دی دواړو لرا مما ده غزینا کانا فیه چو دا دوارا پاغی کی پاتی کی دن کی. وقلنا او اویل من احبطو کز شی بعضکم بعض استاسی لبعض دا پارا دا بعضو عدون دشمنان دی. ان الشیطان لکم عدون لکه بلزک اللہ فرمائی چی شیطان دا استاسو دشمن دی. او دغ شیطان قسم کرده قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین اے اللہ ستا پا عزت میں دی قسم وی دا طول بزو گمراہ کم لیکن کم ستا خاص کسان دی اغز نشم گمراہ کولی. ولکم اوستاسو دپارا فی الارض پزمک کے مستقرن زید قراری دے زید پاتی کے دو دے خو ہمیشہ ندے. ومتاعن او سکدا فیددا الہین تر یو وقت پوری تر مرگ پوری. آدم علیہ السلام سورة الاعراف کی برش اغا لغزش شو نو جڑاگانی وی. فتلقا پس دکڑو آدم و حضرت آدم علیہ السلام من ربه در رب خپلنا کلمات یوسو کلمات جگہ پر سورة الاعراف کی دی کم دی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. خکلی دعا دا ویل پکار دی لکه بل خکلی دعا دا هم دا لکم چی یونس علیہ السلام ویلیو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فتاب علیہ پس مہربانی وکڑا علیہ پدغ آدم علیہ السلام بانی توبہ اللہ قبول کڑا. انہو یقیناً دغ اللہ هو التواب دیر توبہ قبل ان کے دے الرحیم او مہربان دے. او بلزک اللہ فرمائی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم زما بندگانو ته خبر ورکے چیزا بخون کے مہربانی سمرا چی گناہگاری را دیشی دا اللہ طرف دا اللہ دروازی کولاو دی یو زل دی وی چی یا رب خطا را نشوی دا خپل غلطی اقرار دیو کی دا اللہ ندی معافی غوڑی اللہ معاف کی. اے رب العالمین مونگ طول معاف کا زمونگ صغیرہ کبیرہ طول گناہونا معاف کا اللہ تا زمونگ نرازش. قلنا اویل من احبتو کز شئی من ہاد دی جنتنا جمیعا طول. بیابم جنت تاسو رازی لیکن دا جنت دراتلو دا پربت تاسو تا اصول خود لیکی. فإما یأتینکم پس ہر کلا چی راشی تاسو تا منی زماد طرفنا ہدن ہدایت دا ہدایت خبری. فمن تبعا چاچی تابداری وکڑا ہدایا دا ہدایت زما فلا خوف پس نبوی حس یرا علیہم پدوی باندے ولا هم یحزنون او نبدوی غمجن کیگی. والذین اوہغا کسان تخویف بیانیگی کفرو چی کفر کڑے دے وکذبو بی آیاتنا او دروغ جن گڑی آیاتو
آیاتنا زمن انکار کوي. اولئک دغه ناکار صفتونو والا ناکار او بیکار خلق اصحاب النار خوندان د اور د دوزخ دی، هم دوی با فیها په دغه دوزخ کې خالدون همیشه پاتې کیدونکي وي.